فیک نیوز داسې څیز ده چې هغه کې فاونډیشن غیب شو. پوسټ ماډرن یا پوسټ ټروت ورلد کې فاونډیشن باندې بیلیف ختم شو. فیک کوم سړی دا کاغه سره طاقت وي هغه ستا ریالټي چیلنج کوي په داسې چې ستا دنیا الټ کوي شي. لکه برازیل کې بارسلونا حواله سره دا ویل کیږي او فرانس کې چې د لاپن او داسې د نور کسان په امریکا کې ټرمپ دلته کې چې د نریندرا مودي یا مودي چې دغه د پاکستان کې لکه عمران خان. ګرانو کتونکو یو ځل بیا زه ستاسو کوربه ډاکټر فیض الله جان او ما سره زما همکار ډاکټر سید عرفان اشرف موجود دی. ګرانو کتونکو د کال 2014 کې چې کله په امریکا کې صدارتي ټولټاکنې کېدې یعنی الیکشن نو په هغه وخت کې یو نوی ټرم مخې ته راغلی او هغې ته به ویلو فیک نیوز او د فیک نیوز هغه دونه حده پورې بیا مشهور شو یا بدنام شو چې دوه غټو غټو ډکشنرو هغې ته ټرم اف د ایئر نوم هم ورکو او په دې باندې د هغه وخت نه والې تر اوسه پورې مسلسل یو بحث روان دی چې دا فیک نیوز چې کوم دی دا د جمهوریت لپاره او په معاشره کې د امنیت لپاره یو ډیر لوی خطر دی او د دې مخنیوي څنګه کېدی شي. نو موږ به نن په دې باندې خبره کوو چې یاره د فیک نیوز آیا دا همدغه 2014 کې شروع شو او که نه د دې جرړې چې کوم دی نو د هغې نه شاته تاریخ کې هم ځي. نو عرفان زه راځم تاسو ته اول خو دا راته وایي چې د فیک نیوز دا فینامنا فیک نیوز سبا په پښتو کې موږ جعلي خبر وایو د دې فینامنا دا دی څه شی؟ فیصه فیک نیوز خو کو ګورې او په کوم طریقې نن سبا کوم پوهان دي عاملوي نو څوک ورته ډس انفارمیشن سره ملوي څوک مس انفارمیشن سره ملوي څوک پروپاګاندا سره مختلف تعویلات دي که کتابونه ګوري ارڅه خو ګوره دا فینامنا انډرسټینډ کول ډېره ضروري ده. دا څه کوم دا نور خو د هیڅ نه ده خو دته مونږ ویلی شو فالز نیوز یعنی غلط خبر او دته هغه خبر هم ویلی شي چې کوم بې بنیاده خبري خو مسله دا ده چې بیا فیک نیوز نه شو بیا دا خو فالز نیوز خو څه کوم شولو فیک نیوز نه ډفرنټ ده. ولې چې فیک نیوز څه کوم ده هغه باقاعده د رښتیا جرړې ډینای کول ده یا د هغه د رښتیاو د جرلو انکار ده او د دې مثال به زه داسې درکوم چې تاسو ذکر وکړو چې 2016 17 18 نه پس دا ټرم مشهور کېدن شروع شو د نه پیله فیک نیوز دوره مشهور نه و لکه مونږ پروپاګاندا یا ډس انفارمیشن مس انفارمیشن ویلو خو دا څیزونه داسې نه وو. ولې دا 2016 نه پس که تاسو ته یاد وي د ټرمپ د امریکای پریزیډنټ ټرمپ په 2016 کې الیکشن وشو نو دا فینامنا هغه نه زیاته خورا شوه. زه دا نه ویل غواړم چې هغه نه پیله به چا د لفظ نه یوز کړی خو زه صرف دا یم دا فینامنا ټرمپ نه به څه کله هم خاص کر د سی این ان والا یا نور داسې اخبارونه وو چې د هغې په واشنګټن یا وایټ هاوس کې سوال وکړو نو ټرمپ هغه سوال ته ویل زه فیک نیوز نو هغه بنیاد باندې هغه نه صرف سوال ډسکریډټ کول بلکې هغه سړی هغه سورس او هغه اخبار هم ډسکریډټ کول. نو دې نه بیا د فیک نیوز کوم دا یو داسې فینامنا جنریټ شوه چې دا صرف امریکې پورې محدود نه ده دا فینامنا دا هغه ټول رایټسټ موومنټ سره تړلې فینامنا ده چې موږ دا په فرانس کې هم کتلي ده پولیټیکلی مونږ دا سیاسي توګه په مودي سره په هندوستان کې مو کتله او د عمران خان سره تړلې دا فینامنا پاکستان کې مو لکه څنګه ټرمپ سره تړلې فینامنا دا په امریکا کې و. نو زه صرف دا ویلن غواړم چې زما ته اوس وایي فیک نیوز نو زه به تا ته فیک نیوز په ځای به زه تا ته مس انفارمیشن ووایم یا به زه فیک نیوز په فالز نیوز به درته ووایم یا فالز انفارمیشن خو زه به فیک نیوز کله هم نه وایم. هغه وجه دا ده چې فیک نیوز دوره ورکوټی لفظ دا نه د ده په شا یو پوره فلسفه ده خو هغې کې تلنې نه پیله زه صرف دا وایم چې ده سره یو کلچر تړلی ده هغه کلچر څه ده چې کانټیکسټ ډسټرای کوي. ته چې چاته ووایې چې فیک نیوز نو نه صرف میسنجر د ډسکریډټ کړو چې چا دنه سوال وکړو یاد ساته سوال کلم فیک نه سوال د شاست کوم تاریخ دا د علم بنیاد سوال دا ټول فلسفه په سوال بنیاد کوي ټول علم د سوال نه شروع کیږي
ټول فریم ورکس کوم دی هغه د سوال نه تویږي سوال څه کوم د کمزوري کې دی شي طاقتور کې دی شي ښه کې دی شي بد کې دی شي خو سوال فیک نه څه کوم خلک سوال فیک ډیکلیئر کوي هغه د مانز نه حقیقت وړي هغه د مانز نه سچایي وړي هغه مانز نه رښتیا وړي دغه فینامنا څه کومه ده ډیره ډینجرس په دې حواله ده او موږ دا وکړو د درو څلورو ملکونو ما مثال درکړو بشمول پاکستان څه کوم خلکو دا فینامنا استعمال کړله نو دته فیک نیوز نه د ویلن پکار که څوک فیک نیوز یی نو زما په خپل خیال کې غلط توضیح کوي هغه مطلب فالز انفارمیشن وی یا فالز نیوز وی فیک نیوز نه خو نن موږ اسه په فیک نیوز خبره کوو د دې مطلب دا نه ده ستا ویلو ته پوسو کړو ما د تعریف وکړلو په نیګیشن کې صدا څه نوی فینامنا نه ده او دلته خبره ختمه شو نه د باندې ځان پوهول ډیره ضروری ده نه اسه خو دا چې لګ دې ته په بل نظر وګوره دا خبر بالکل ټیکم ده یو سیسته یا فیک ویل شي یا ورته نیوز ویل شي ځکه چې د نیوز کم پروفیشنل ډیفینیشن دی کم دغه اکیډمیک ډیفینیشن دی نو هغه کې فیک د لپاره ځای نشته دی او لکه دې د لپاره انګریزا کې ټکی یوز کوي کنه اکسیموران کنه چې په یو ټکی کې د بل ټکی رد موجود وي لکه دا اعتراض پر ډیولپمنٹ جرنالیزم هم کېدو چې هر جرنالیزم خو وی د ډیولپمنٹ لپاره نو بیا یو ډیولپمنٹ جرنالیزم لکه ویلو څه ضرورت دی خو دا د دینم الټا دی دا د دین الټا پدې دی چې لکه یو خبر ته فیک ویل نو بیا دا وایي چې دا خبر نه دی کنه هغه ته دا ویل چې دا خبر نه دی او کته وی چې دا فیک نیوز دی نو د دې مطلب دا دی چې یاره ته هر پیس اف انفارمیشن که هغه تاسو څنګه ویل کنه چې د منځ نه کانټیکس وړي هر پیس اف انفارمیشن چې کوم دی ته هغه ته نیوز وي نو چې موږ نیوز وایو کنه موږ د جرنالیزم په کتابونو کې دي چې یاره نیوز په کار دار چې هغه ان بایسډ وي نیوز په کار چې هغه فیر وي هغه دار چې هغه فل اف انفارمیشن وي نیوز په کار دار چې هغه objective وي لکه موږ ټول شیزونه پکې یادو unusual وي خدا سه unusually چې د ستا پویا یو قدم مخ کې تابوزي هغه سیز نیوز وي بالکل نو لکه چې دا دور ډیر پیمانه ورته مونږ کیږي نو بیا دغه پیمانو باندې کوم یو سیز نه پوره کیږي هغه اډو نیوز نه دی نو هغه ته بیا فیک نیوز ویل لکه هم دا د نیوز سره زیاتې دی مطلب دا خبر وکم تاسو نه دا کومه چې لکه تاسو د نمونه واخیستل کنه لکه برازیل کې بارسلونا حواله سره دا ویل کیږي او فرانس کې چې د لاپن او داسې د نور کسان په امریکا کې ټرمپ دلته کې چې د نریندرا مودي یا مودي چې دغه د پاکستان کې لکه عمران خان نو دا مته چې د ټولو لکه پارټي هم سيو نه دا خو دا ټول یو قسمه زبداوي مې چې یو پولیټیکل ټیکنیک ولې یوز کوي لکه دا د دې شاته لکه مونږ څه ویلی شو لکه یو خبر خدام کېږي چې یاره دا ټول پاپولیسټ دي او پاپولیسټ دا کار کوي چې هغه خپل پولیټیکل اپوننټس ډسکریډټ کولو دپاره داسې قسمه د شیزونو ته لکه ریفر کوي که نه خو دوه کارونه کوي پاپولیسټ ان د کانټیکسټ کې تاسو نمونه واخستو لکه دا فینامیناز دي داسې یو سړی نه ده یو شخص نه ده خو د په شا باندې د پاپولیزم څه کوم ده دا مغه سړی پاپولر کوي مغه لیډر هغه دا داسې یو خو فیک نیوز او دا فینامینا دا پاپولیزم فینامینا دا دواړه یو بل سره تړلي دي دا څه نوی سیز نه ورکوي لکه موږ وایو که نه نیوز از that which is unusual unusual new خو د انسان ودا تخلیق یو قدم مخکې بیایي هغه unusual ته وکې پوه په نو تا پوه راشي ته یو قدم مخکې لاړ شي دا پاپولیزم او دا فیک نیوز فینامنا سه یو بل انکارپوریټ کوي د څه نوې شیز نه ور کوي بلکې دا ایگزیسټینګ تبه کوي فینامنا لکه فیک نیوز کا ډیفینیشن ته ماته وایي سره کوم اسه خو ډیفینیشن نشته که څوک یې کوي نو فالز انفارمیشن غلط ډیفینیشن ده تاسو مو ویلو نو زه به دته پیدا یم فیک نیوز از د ډسټرکشن اف د آیډیا اف ریالټي
د ریښتیا آیډیاز مونږ کوم شان روانه وه په نن کې د هغه آیډیا ډسټرکشن طبقون دغه فیک نیوز ده. دا بیا ډېر خطرناک فینامنا په دې حوالې سره که نه. او زما دا یقین دی چې عرفان ته چې کله ریالټي وې نو د ریالټي نه ستا مطلب چې کوم دی داسې یو ابجیکټیو فزیکل ریالټي نه دی او په کنسپچوال یو ورډ ویو آیډیا اف یو ورډ ویو کنه ورډ ویو. نو ته دا ویل غواړې چې لکه دا فیک نیوز فینامنا چې کومه ده دا بنیادی طور یو ورډ ویو د منځه وړي. اوس ګوره زه مثال درکوم. پاکستان کې د مدینه ریاست ورډ ویو پیش کړو نو د مدینه ریاست ورډ ویو په نیو پاکستان نوې پاکستان یا نیا پاکستان نو زوړ پاکستان اولډ پاکستان ورډ ویو ماز نه لاړو یا چا ختمونه کوشش وکړو خو د نیو خوم څه شنه د مدینه ریاست خوشتانه کنه ایگزیسټ کوي نه کنه اون څوک جوړوي شي ورا خو پیغمبرو په هغه وخت باندې هغه سره د خدای مدد او هغه پورا یو مطلب دا د یو ریاست خو تخلیق نه کړو خو یو سوسایټي یو کلچر یو مذهب څه کوم دا هغه د مکه او مدینه او دا کنه خو کنن څوک ورپسې هغه وایي چې د زوړ پاکستان په ځای زه نوې پاکستان جوړم او نوې پاکستان زه د مدینه ریاست په ماډل نو نه خو د مدینه ریاست شته ده او نه نوې پاکستان څه شته دا یو ورلډ ویو دا څه ته ماته راکوي خو د کاسټ څه ده دا څه نوي څیزونه خو نه دي کنه مدینه ریاست هم که زه ومنم خو هغه هم یو زوړ تخلیق ده کنه ما ومنلو او پاکستان هم څه نوې ماډل خو نه ده کنه پاکستان خو 1947 کې جوړ شوی به ته نوې څه شی راکوې نوې زه دا ډسټرکشن در کوم زه د دوړه ریفارم کوم ختم مطلب دا دی چې ته دا وې چې لکه ایگزیسټینګ سټرکچر چې کوم دی هغه ډسمنټل کوي خو د هغې په ځای نوې سټرکچر هغه هم نشته نه شته نه کنه او ورلډ ویو شوه کنه او بیا تا ته څه کله ورته ووایې څه راغلي خو خالي خالي لاسونه پسرلیا که څه ته ورنه تپوس وکړې څه هغه دې جوړ نه کړو تا خو وایي چې تا له به تصویر د وطن راوړم او نه دي تصویر وړو نه ګلونه دا او د اجمل خټک بابا دا خو بل کانټیکسټ کې و خو خبره دا ده چې ته دو خلکو نه تپوس وکې مودي نه چلو تپوس وکې یا امریکې کې یا ټرمپ نه تپوس وکې چې تا خو لکه ټرمپ ناراض شوه ټو میک امریکا ګریټ اگین د لکه دلته د مدینه ریاست ته هیستري اگین هیستري ته رپورټ کوي لکه مخکې یو ځل شوی ده امریکا مودیم داسې ویل کنه چې هندوستان هغه قدیم هندوتوا او هغه وایي چې دا ساينس چې کوم دی نو دام زمونږ ایجاد دی بالکل کنه بالکل او دام زمونږ ایجاد دی دا اورن تشری دا ټول ارڅ نو هغه بل چې زه او بل دا چې هندوستان پزمکه باندې بس هندوانو سیدل نو هغه وایي چې زه اوماغه انډیا لکه تاسو ته بیا راولم نو موږ دوی خبرې وکړې اوسه پورې ملګرو موږ دوی بنیادی خبرې دي یو خدا دا فیک نیوز کوم دا دا څه نوې سیز نه دا او نه نوې سیز درکوي دا ستا وده زیاتوي نه بلکې د دې کنسپچوال اپریټس کوم دا ذهني طور باندې تیاروي چې د زوړ هم کوم دا ډسمنټل کوي یعنی د بقا د idea of the destruction of reality دا یعنی زړه ایډیالوژي څه کومه ده اب ډسټروي کې نو ته به د فیک نیوز هغه دنیا ته ور شاملېږي څه کم وعده کوي تا سره څه تا ته نوې صدر کوم خو تاریخ بنیاد باندې نو کته یادېږي تا کتلو نو لکه موږ د مدینه ریاست باندې خبره وکړله نو الته یو بل آیډیا مخته شوی اسلامیک ټچ لکه اسلام هغه نه ګوره اولډ پاکستان کې خو ټول پولیټیکل کوم ریلیجیس پارټیز دي هغه ټچ خبره نه کوي هغه ته وایي زموږ شریعت غواړو هغه شریعت څه کم 1400 سال ارمان دی رولي نه رولي خو ورلډ ویو خدا ده کنه د نوی ورلډ ویو څه کم هغه باندې جوړیږي لکه دا پوسټ ماډرن ورلډ ویو ورته ویلی شي یا د نوی ورلډ ویو یا دا نوی څه کوم تخلیق ده د کې لکه څنګه ما درته وویلو چې د کې تا نوې اوکسیمورون درکوي لکه فیک نیوز همدغه نیو اولډ دا داسې کیدی شي نیو در کوم خو هغه زوړ درته اسټابلیش کوم خو زوړ شته نه که نه او نوی هم نشته خبره خو همدغه هغې وجه دا ده که نه چې لکه
د انسان تاریخ خو په مخ کې روان دی مخکې کنه. روان نو انسان چې په مخ کې د تاریخ روان دی نو په دې کې انسان بلا ډېر مرحلونه تیر او- شوی او- دی، او. انساني معاشره مرحلونه تیر شوی ده. نو دې مطلب دی چې ته دا ارس ورانې او بیا واپس هغه لیول ته ځې که نه، ځکه چې ته د کوم ماډل خبرې کوې نو دې ماډل لپاره به وخت هم بیا هغه او پکاري هغه پکاري که نه، او ته هغه وخت ته خو تللی نه شي. دا عرفان چې ته کوم قسم توضیح د دې کې د دې چې یاره وی فیک نیوز چې کوم دی نو داسې څه شته نه، دا بلکې د یو ورډ ویو نامه ده او یو داسې ورډ ویو چې کومه زړه ورډ ویو ډسمنټل کوي او خو نوې څه ورکوي خو نه. مخکې د نه بیایي بیا د په شا بیایي آه. د ډسمنټل کی بیا د په شا بوزي هلته څه وینه آها. نو بیا څه کوم دا ټولې وعدې څه کومې دي هغه اسلامیک ټچ یا ټو میک امریکا ګریټ اگین یا هندوتوا دغه هغه ورډ ویوز دي چې کوم په خپله باندې کوېسچنیبل دي د دې په شا څه سټرکچرز ایز سچ نشته. داسې د ترکی اردوان هم چې کوم دی د سلطنت عثمانیه هغه سلوګن په دغه کې چلی او بلکې هغې خو ګوره دا فکشنل ډرامې جوړې کړي دي چې هغه په سرکاري توګه باندې زموږ په ملک کې په خلکو کې پاپولرایز کړی شوې. یو ارطغرل او داسې سنور دي چې کوم ټوټل فکشن دی که نه، خو هغه یو ګلوریس پاسټ ریکنسټرکټ کولو لکه یو کوشش کوي. ما ته دا وایه عرفان چې لکه د دې به بیا امپلیکیشن سی، لکه ما ته دا وایه که نه چې که دا سوچ مثال په طور راشي که نه چې زاړه ارس ورانو او تاسو بیا فاسټ بوزو، نو د دې به د معاشرې دپاره د عام وګړو دپاره لکه د دې به امپلیکیشنز جوړېږي. ښه اوس ګوره د موږ مثالونه ورکړو د خلکو او د معاشرو او د ملکونو، خو د کې دوه درې کمپلیکیشنز دي. یو کمپلیکیشن خو دا ده چې کله هم د سوشل ریلیشنز اف پروډکشن یعنی د خلکو په منځ کې تعلق څه کوم ده هغه ارګانیک پاتې نشي او هغه کې نور فیکټرز انوالو شي، دوره انوالو شي هغه نارملایزیشن لکه سپیس ټایم کولیپس شي، هغه نارمل تعلق د کلی خلکو تعلق د شهر د خلکو تعلق سوشل ریلیشن د پروډکشن ارګانیک پاتې نشي، لکه مشینی شي، لکه اوس په دغه وخت باندې موږ وایو ورچوال ورلډ. ټیک ده انټرنیټ اوس انټرنیټ کې څه ارګانیک تعلق خو نشته، خو الګوریدم دا که نه او نه ارګانیک چوایس شته. ته څه کوم څیز زیات ناماخلی یا خستن غواړې یا سوچ کې مغه درته الګوریدم راوستل شروع کړي. ټیک ده دا ارګانیک څیز نو تا ته دنیا څه کم تخلیق کېږي، تا ته لاګي څه مغه ده لکه کم ته چوایسز لرې، خو داسې خو نه ده که نه. او څه ته چې د دې انټرنیټ په ژبه کې وایي لکه ایکو چیمبر لکه داسې کار دی چې بهرحال دا خبره به خیر دی لږ ایکسپلین هم کړو چې د انټرنیټ کې لکه یو ټیکنیک داسې دی چې تا یو قسم لینک یو ځل کلیک کړو، لکه مثال په طور تا چې کوم دی انټرست واخیستلو جامو کې نو د جامو یو اشتهار دی کلیک کو، د هغې نه پس بیا دی کلیک کو، نو بیا الګوریدم ته پته ولګېږي چې ستا دلچسپي په څه کې ده، نو هغه به تا ته چې کوم دی د جامو اشتهارونه بیا جامو سره تړلي لکه نور اشتهارونه داسې به تا ته راولي. او بیا صرف دا یو نه، لکه ته که ټویټر یوز کې په هغې ځکه چې ستا خو یو فوټ سټیپس جوړېږي که نه، او دې په فیسبوک باندې وي، او په ټیک ټاک باندې وي، او په دې ټولو وي. خو د کپړو نه علاوه زه درته دغه چې اگین دغه د فیک نیوز سره دا نه خو دا د سره خبره کوو، تا خو ډېر هوموپیتیک ډیفینیشن وکړو، زه ته ایلوپیتیک کوم لغونې نه ګوره آنلاین خو فوټ پرنټس وي. زه تاسو ته یو خبره کوم مثال لکم خپل، زما شیاټک نرف پرابلم وشو، تا بوتلم زه هسپتال ته، زه څه کور ته راغلی نه وم، مغو ورځو کې کیدای شي وریځ لګېدلي، خو ما ته د شیاټک نرف ټول اډورټیزمنټ شروع شو. ما سوچ کولو سه ما خو سرچ هم نه ده کړی نیټ باندې، ما خو نور څه میډیسنز یا څه زه خو لاړم هلته، لا ما ته خپل هم پته نشته، ما ته د اډورټیزمنټس ولې زیات راځي، ټیک ټاک نه ونسه کله نه کله زه داسې تنګ شم څه وګورم، نو ما ته هغه ما سې سوچ کولو سه د ډیټا کم ځای لیک شوه زما. نو ګورم تازه بوتلم هسپتال ته، که تا ته یادي هلته کې زموږ انټري وشوه یا چام وکړه یا پیسو په ټایم باندې دوره خو پته لګي چې د چا څه ډاکټر سره کنورسیشن، او زه په دې نه یم پوه چې دا ډیټا کم ځای نه لیک شوه.
خو دا ته ګڼه دا ضروري نه ده چې یو سیز ته په انټرنیټ سرچ کې وستا فوټ پرنټس هغه ځای ته ورسي ستا ډیټا کوم ځایونو نه لیک کېږي. ځینې ځایونو کې داسې چې ته یو دوکان کراس کې هلته کې ستا کرکټر لکه ستا کیمرې لګېدلې دي هر یو ځای کې، یا داسې هم کېدای شي لکه اوس ګوره موږ ته پته لګي چې نادره ډیټا ټول امریکې کې پرته ده. دا شک ګڼل شي چې د نادره پورا نظام څه چا جوړ کړی هغه ډیټا لیک شوي ده ټوله امریکې سره هم ده دا ډیټا. نو چونکې آنلاین ډیټا سیکیورټي داسې څه ایشو ګڼل نه شي، نه څه شته. زموږ چوایسز، زموږ پریفرنسز، زموږ آپشنز دا ټول څیزونه کمپرومایزډ دي. اوس خبره دا نه ده چې موږ په ده پسې لاړ شو، خبره زه صرف دا یم چې د دنیا زیاته کمپلیکیټډ ده او زه کوم تا ته مخته کېږي دا هغه ارګینک دنیا نه ده لکه ما او تا به مخکې څنګه جوړوله. دا مشین طرف د مشین انټرونشن زیات ده، د الګوریدم انټرونشن زیات ده، ستا نور چوایسز. عرفان ما همدغه ویل غوښتل که نه زه دغه اګزامپل له راتلمه لکه مثال په طور زما پولیټیکل افیلیشن دی، نو زه ما چې پولیټیکل افیلیشن دی نو زه به څه کوم چې زه هغې سره افیلیشن پولیټیکل افیلیشن سره ریلیټډ خبرونه به کلیک کوم په فیسبوک باندې په ټویټر باندې. نو ټویټر او فیسبوک د دې ټولو الګوریدم داسې دی چې هغې ته زما د انټرسټ پته ولګېده نو هغې به ما ته هماغه زما د انټرسټ خبرونه مخې ته راوړي. دا ایکو چیمبر ټکې ول دې لپاره یوز کېږي که نه، ایکو دا وي چې لکه یو بند ځای کې ته ناست یې او ته خبرې کوې او ته خپل اواز اورې. نو هغه بیا همداسې چې دا انټرنیټ دا الګوریدم تا لایک مایندډ خلکو سره تا کنیکټ کړي. نو چې تا لایک مایندډ خلکو سره کنیکټ کړي نو دا ستا یو بیل سوشل ورډ شو، ریالټي جوړه شوه. څه کوم زړه ریالټي ډسټرکشن کې بل ریالټي کنسټرکټ کړه. خو نو تا ته دا بیا هم ریالټي نه ده، ارګینک ولې ارګینک نه ده ارګینک. نو زه دا وایم چې تا ته داسې پته لګېږي چې یاره دا زما کوم سوچ دی نو د ټولو خلکو دا سوچ د خلکو سوچ زه چې کوم، خو تا ته دا پته نشته دی چې ته داسې یو وړوکي کوی کې د انټرنیټ بند کړی، ته په دې وړوکي کوی کې او د دې کوی نه بهر دنیا اوم شته دی، خو هغه داسې ده چې د الګوریدم تا نه داسې دیوال راتاو کړی دی چې تا ته هغه نه ښکاري. تا ته صرف او صرف خپل ځان خپل اواز او خپل ځان خپل اواز مطلب دا دی چې خپل هم خیال خلک عادت ښکاري. ښه د ده کنسیکوینسز باندې پیله خبره کوو کنکریټ اگزامپل سره او بیا د ده کنسپچوال اړخ ته ځو. ګوره د کنسیکوینسز ګوره معاشرې بدلې شوې. لکه دلته کې خلک وایي چې د مودي فین سره ته خبره نشي کوي، دماغ بدن وخوري، کنځلې کوي، دا کوي، یا عمران خان فینس پر خلک دا خبره کوي، یا د ټرمپ فینس پسې خلک خبره کوي. سیره دا ډېر سخت خلک دي، مختلف خلک دي، مختلف څوک ورته یوتی څوک ورته څه نومونه خلي که نه الټا پلټا نومونه مخلي. خو دا خلک مطلب دا نه ده چې دی ریالټي نشته، د دې څه کومه ریالټي ده همدغسې جوړه ده لکه د تا کوم مثال وکړو. دا ارګینک ریالټي نه ده، خو تو هغه ته وایه که نه ستا ارګینک ریالټي نه ده، اته سره دا مني پښتو کې به ګوره دې ته د کوی چندخ ویلو و چې دا چندخ چې کوم دی که نه کوی کې چې پرېوتو یو ځل لکه لیجنډ داسې دی نو د ټول کوی کې داسې چکر ووالو راته شو نو ده ویل چې ما ټوله دنیا وکته ځکه چې دنیا ګولم ده او لکه دې ته نه راتاوم شو که نه. نو هغه ته بیا چا وایي چې هلکه ته د کوی چندخې دا دنیا د دې کوی نه بهر هم ده. او بلکې زیاتر خلک زه ګورم زه هر وخت دا وایي چې دا خو پیله ځل داسې وشو، د پیله ځل که نه زموږ لیډر سره پیله ځل دوره ظلم وشولو، زموږ بل بورډ زما لیډر پیله ځل څه کوم دا جیل کې داسې خلک لاړو، یا 9 مئی واقعه څه کومه وشوه څه پیله ځل ریاست د چا خلاف داسې ګبونه ویچت کړو. هغوی ته ګوره د خان شهید مثال نه یادېږي چې کم خلکو لکه 60-70 سال عمر کې 30 سال عمر په جیلونو کې تیر کړي. د باچا خان سټوري هغه ته مخته نشته، د 30-32-33 سال خو هغه عمر په جیل کې تیر کړی. هغه ته علي وزیر تکلیف نه یادېږي چې اوس هم په جیل کې پروت ده، او هغه ته هغه خلک یادېږي چې کم خپل خلک دي. نو د هغه دنیا ټوله تانه بدله شوه. نو خبره دا نه ده چې د هغه خلکو کې مسله ده، خبره دا ده چې د دنیا څه کم طریقې سره روانه ده، الګوریدم څه کم خپله دنیا جوړوي، یو بله مختلف کمپیټینګ ورډز کریټ کیږي. هغه کې کم خلک لکه بالفرض د سوشل ریلیشنز اف پروډکشن
د میکانیکل مینز بنیاد باندې ډیوایس شي د پریویلیجډ خلکو نو د هغې دنیا موږ نه بدلوي. ایچسن خلک څه کوم دي د هغې دنیا موږ نه بدلوي. د وزیرستان د خلکو مسلې زموږ د کابینټ خلکو ناس کوم دلته دي هغې ته مسلې نه ښکاري ولې ایچسن نه راغلي دي او دا د وزیرستان نه راغلي دي. د هغې کوم ډیجیټل ډیوایډ ده په هغه کې عام یو فیکټر ده په هغه کې نور هم ډېر پریویلیج. خو عرفان دا راته یو بل ووایه دا خو د ایلیټ کلاس یو دغه شو کنه خو په پاکستان کې زه لکه په دې خپله معاشره کې ګورم کنه یو بل الیمنټ دا راته لږ ایکسپلین کا لکه مثال په طور تا خبره وکړه د وزیرستان دقسې بلوچستان ګلګت بلتستان کنه او دې وخت په کورمه کې دغه عجیبه صورتحال دی دې ځای کې لکه په میلیونو خلک بېکوره شي او په زرګونو خلک ووجل شي کنه لکه پی ټي ایم په خپل تېره جرګه کې ګوره ډیټا شیر کړه چې 80,000 نه زیات پښتانه کنه خو زه ګورم چې زمونږ پښتانه روڼه زمونږ مسلمانان روڼه لکه دې داسې په دې غلی شي خو د غزا والا کیسه چې کوم دی کنه هغې باندې تکلیف وي هغې ته ډېر زیات تکلیف وي. نو که زه ورته کله داسې په خبرو کې ور یادم کوم چې یار په غزا باندې خو موږ هم ډېر خفه یو کنه خو خبره داسې ده چې په دې کور کې دننه زموږ چې دا کومه مسله ده د دې راباندې نو دا لکه په دې میکانیزم پوه کړه چې زموږ د دې خلکو ولې دا خپل دوربین چې کوم دی د سترګو دا د دې خپل کور د چارپیرچل نه تللی دی که نه او داسې سمندرونه او ارسې کراس کړي دي یو بل دنیا ته رسېدلی دی او ورته نږدې ښکاري او دا ترې نه لرې ښکاري که نه. او ګوره اوس دلته بیا فیک نیوز ته ځو. تاسو سټارټ کې ښکلې خبره وکړله تاسو ویلو چې دا مس نومرز دي لکه فیک او نیوز همیشه ریالټي او ټروت نه خپل هغه ډیرایو کوي روح سپیرټ ډیرایو کوي. نیوز خبر په شا رښتیا ضرور دي کني بیا خبر نشي کېدای پروپاګنډا. بیا فیک نیوز فیک یو الټرنیټیو فیکټ شو الټرنیټیو دنیا شو. کومه دنیا مونږ اوس پرې دا ویلي هغه دنیا څه کم د ریالټي دنیا په ډسټرکشن باندې جوړیږي فیک دنیا هغه ته مونږ فیک نیوز یایو. خو 2016 نه پس د ټرمپ د فینومنا کریټ شو دا د شروعات نو د فیک نیوز دا د زینیت یا نډارو هغه پیک پوینټ بالکل پوینټ هو پیک پوینټ هو دا اوس به ته شاته راځي کته دا انډرسټینډ کې ته اوس دنه مخکې نشي انډرسټینډ کوي ویلې چې د دنیا خپل ویلیو په شا راتلنې کې جوړای لکه ټرمپ هم ټو میک امریکا گریټ اگین مخکې د نه بیایي 2016 نه د شاته راوړي اگین. عمران خان صاحب هم څه کوم دا تا ته د مدني ریاست نو 1400 سال بعد ته دی بیایي مودین ته مخکې نه بیایي نو شاته به اوس ته راځې که ته انډرسټینډ کې نو دې پورا فینامنا ته موږ څه وایو پوسټ ټروت ورلډ. ایگزیکټلی پوسټ ټروت ورلډ د فیک نیوز په شا یو داسې فینامنا ده لکه څنګه فیک نیوز نوی شی نه ده او د ډسټرکشن اف ایگزیسټینګ ریالټي او یا د کانسپټ اف ریالټي باندې محیط ته پوسټ ټروت هم څه کوم داسې نوي فینامنا نه ده بلکې د ایگزیسټینګ دنیا په تباهي باندې څه کم سټرکچر وداري هغه پوسټ ټروت ورلډ ده. لکه بالفرض عراق ایگزیسټ کولو خو 1990s نه پهلا به 1990s نه بعد د هغه ډسټرکشن شو دا هغه عراق نه ده لکه کم هغه پهله عراق دا اوس د پوسټ ټروت عراق ده. د افغانستان څه کوم حال ته وکتو د طالبانو نه پیلم د افغانستانو خو اوس دا پوسټ ماډرن طالب ده دا طالبان هغه زړه فینامنا نه ده د هغې د افغانستان په تاریخ یقین نه لري په تمدن یقین نه لري په بیرغ یقین نه لري په کلتور یقین نه لري خو استعمالوي مغه ژبه مغه کپړې مغه پګړي نو څه شولو څه یو طرف ته ودرېدو مخکې د نه بیایي په شا د رولي خو هغه څه د ستا دنیا تا نه خلي ستا دنیا ته کنټریبیوټ کوي نه. ښه اوس پوسټ ټروت ته راځو څه د دې څه مطلب ده دا به لغونې هغه ما سره مدد کوي پته کې که دا ته لغونې ایکسپلین کې به ده ته راځو لکه پوسټ ټروت فینامنا خو بنیادي طور دغه ده چې یو داسې صورتحال یا به موږ داسې وایو چې یو داسې دور چې په کوم کې خلک په هغه شیزونو باندې ډېر یقین کوي چې کوم د دې جذباتو ته اپیل کوي او کوم د دې بایسز او د دې پرجوډیسز
سټیسفای کوي داسې ده. او بل دا چې دغه او داسې فینامینا چې په کوم کې خلک کاشسلی هغه انفارمیشن معلومات هغه راخلي چې کوم ما څنګه ویل چې د بایس د پریجوډیس او د ایموشنز ته اپیل کوي. اسانه خبره په لنډو ټکو کې به دا وایو شیر پوسټ ټروث فینامینا هغې ته وایي چې په کوم کې انسان په سر سوچ کول پرېږدي او هغه د زړه په دلیل باندې شیزونه ایویلویټ کول شو. نه خو دلته ته بیا راځم د زړه په دلیل ته کله هم هغه سیزونه نشي ټاکلی که تا ته ایگزسټینګ سیزونه وینا لکه سټرکچرز ته ډسمنټل کې پوسټ ټروث ورډ کې بیا که د زړه په دلیل سي نو هغه ایگزسټینګ شته نه او شاوله باندې ته یقین نه لرې به مخکې به ته کم ځې نو د طاقتور په ټرمز باندې به ځې. صرف دا ویلن غواړم چې تا د کومه خبره وکړه دا لږ ایکسپلین کوم. ګوره که څوک پوسټ ټروث ورډ انډرسټینډ کوي نو به مډرنیټي ته ځي. یعنی هغه وایي که نه میشل فوکو وایي سیره د موجوده انسان ژوند 300 کاله ده. هغه مطلب بنیادي طور باندې مډرنیټي ده. لکه یورپ څه کوم علوم احیا وشوه یا د چرچ او د ریاست خپله کې هغه وشو بدلون وشو یا هم دغه شان ورسره آرټ مخته راغللو رینایسنس سره ریفارمیشن او انلایټنمنټ ټیک ده ریزن په طور باندې. نو ګوره دا څه څیزونه دي دا په درو فاونډیشنز ولاړ دي یو ریلیجن یو فلسفه او یو ساينس. ګوره ریلیجن کلم نه ده ختم شوی. ریلیجن بنیاد اساسي درې دي تاریخي توګه باندې د خدای کانسپټ د آخرت کانسپټ دا دنیا مرګ نه بل یو بل دنیا مشته او مورالټي کانسپټ څه په لارې ځې نو په شي لاس به ځې ولې په ده باندې به ثواب ملویږي ثواب ولې څه ته بلې دنیا کې فلاح وګورې نو مورالټي طریقه کار شو څه په کوم بنیاد باندې بله دنیا نو درې خدای بله دنیا او مورالټي. خلک دا ګڼي د 300 کالو کې انسان سره پرمختګ وکړو د یورپ ډارک ایجز کوم وایي هغه نه راووتو د فلسفې په بنیاد راووتو یا فلسفې د مذهب لار ونیوله یا فلسفې د مذهب ریپلیسمنٹ ده. زه دا نه ګڼم چې فلسفه د مذهب ریپلیسمنٹ ده. زه دا ګڼم چې څټ ته افکار هم ورسره وو خو د موجوده د فلسفې د لارې افکار څه کوم وو د نوي فاونډیشن ژوند ته ورکړو چې د خلکو وده زیاتېدله د خلکو بلیف سیستم افیکټ کېدو نو هلته کې فلسفه په کار واسه هغې ته یو متبادل خو یاد ساته دا د پوسټ ټروث متبادل نه ډېر مختلف ده. هغه ته راځو. د فلسفې متبادل اوس هم په ریزن کې پروت ده. لکه بالفرض فلسفې طاقت ټیک د خدای نه به خسته ویلی بي څه لکه نیتشه څه the author is dead یا the god is not there کنه the author is dead خو چې د رولډ بارت وای نیتشه the god is dead ما خل خبره کوي کنه الکه دا وای نو هغه مطلب دا د ایگزیسټینګ دنیا میټافوریکل کنه سوري men men essentialize کوي سو حوالو باندې او دا تاریخي کانټ نه لکه بالفرض کانټ پهلا یا غنه پهلا ارسطو ویلیو سو نو دای سیلف ځانو پیژانا بیا کانټ 12 سوکرات ویلیو دا سوکریټیز ویلیو بیا کوم دا کانټ 12 کیټګریز آئیډنټیفای کړو چې کیټګوریکل امپیریټیو لکه مورالټي تب هغه به دغه شی هیګل خو مطلب دا د انسان بنیادی محور د فلسفه بل محور هغه دنیا بیا نه و بیا دا دنیا و ٹھیک ده او دریم څه کوم محور دغه د لاندې ایتھکس د مورالټي په ځای ایتھکس یعنی د خدای ځای انسان ته ورکړو ٹھیک ده د مورالټي په ځای ایتھکس ته ورکړو او د هغه دنیا په ځای د دنیا ته ورکړو به دریم فاونډیشن د ماډرنټي څه شو لکه پهلا فاونډیشن د خدای او د ریلیجن ایکویشن چام ریلیجن ختم کړي نه ده روانو ماډرنټي کې دویم فاونډیشن فلسفه دریم فاونډیشن ساينس کې څه شي د انسان ځای میټر ته ورکړو سره میټر شته د هغه ځای انویسټیګیشن ته ورکړو ریزن چې ته به میټر په ریزن باندې انویسټیګیټ کوي ٹھیک شو او ډاوټ یې کوم دا بلکې ریزن ځای سوري ډاوټ ته ورکړو شک ته او میتھډ انویسټیګیشن لکه مورالټي مذهب کې وا ایتھکس فلسفه کې وا انویسټیګیشن کوم دا په ساينس کې راغله د درو وړو فاونډیشنز ریلیجن فلسفه او ساينس د درو وړو فاونډیشن په یو سیز دا واغه په دا په ریزن باندې یعنی خودم دو کوشش وکړو چې ریزن نه ایکسپلین کوونه کوشش وکړو یا کم از کم دا معنی چې دا دنیا شته او دا هغه دنیا څخه کومه ده د دنیا آوټ کم ده
مسله دلته کې دا شوله کله ریزن د مانز نه ووتو دغه پوسټ ټروت ورډ شولو. پوسټ ټروت ورډ یې د سوشل کنسټرکشن اف ریالټي، یعنی ټروت مانز نه ووتو هغه ټروت د سټ ته انسان 400 کالو کې تخلیق کړو د مذهب د اړخ نه یا د فلسفې د اړخ نه. هغه ریپلیسمنٹ چې وشو پاور او ورسره سکوم دا سوشل کنسټرکشن اف ریالټي. نو نن سبا دنیا سکوم دا دغه ورلد ویو یو دا مونږ ورته وایو پوسټ ماډرن ورلد یا پوسټ سټرکچرلیست اپروچ هم ورته وایي. هغه د سوشل کنسټرکشن اف ریالټي مطلب دا چې تا په لاس کې کا طاقت وي خو تبو ځان تخپل دنیا په خپل کار اوټ کې. اوس مسله بیا دلته کې راځي چې طاقت د چا په لاس کې طاقت خو ما سره مشته خو ما نه زیات طاقت ریاستونو سره ده. نو ته په دغه وخت کې وګوره ریاست پوزیشن هم سړي خسته وي لکه ریاست کا کشمیر کې غمدنه کوي د ایکسپلایټیشن یا د مرګ جوبلې او په وزیرستان کې ریاست وایي نه دا خو ګوره دا خو ضروري دي دا پښتنه ټیکون پکار دي. نو دلته پېښور کې پښتون هم ځنه ټایم دا وایي او کنه ریاست خو به متیږي مطلب نو هغه په یو ایکول لغه کې نه ګوري بلکې دلته کې بیا کس دا وایي کنه چې دا خبره د ریاست ذمہوارو خلکو کړی دا او ثبوت نشته دی خو زموږ ټرست دی په هغې باندې یقین دا هغې باندې یقین دا. خو عرفان دغه خبره به زه فار د سیک اف ایکسپلینیشن وکم کنه تا د رینسانس او د ریفارمیشن او انلایټنمنټ خبره وکړه کنه او تا ویل چې یاره انسان مین هغه وخت خو به مین ویلو خو لکه نن سبا هیومن کنه انسان ډیر اهم شو. نو هغه خو په دغه دریو دورو چې کوم دی د هغې آوټکم دا و چې په لومړني ځل دا وګڼلی شوه چې انسان چې کوم دی نو د دې غونډ کائنات مرکز دی او دا ټول کائنات چې کوم دی نو دا د وجود چې کوم دی د هغې ریډیشن دی د هغې ریفلیکشن دی کنه وحدت الوجود او وحدت الشهود سکوم فلسفي دي. خو زه هغه طرف ته نه ځم زه د ویسټ دغه انلایټنمنټ خبره کوم. بل هغې کې بنیادي غټه خبره دا وه کنه چې دا وویلی شو او ګوره اوس خو دا خبره ډېره وړه ښکاري کنه خو دا ډیکارټ او دي چې په هغه وخت کې دا خبره کړې وه نو ګوره دې د ټولې دنیا سوچ بدل کړی چې هغې دا خبره وکړه چې هر انسان او لکه انسان ویلو چې هر انسان دا صلاحیت لري چې هغه په ښه او په بد کې فرق وکړي کنه او هر انسان دا صلاحیت لري چې هغه ټیک او غلط کې فرق وکړي. دا یو او دې ته لکه د ریفارمیشن د انلایټنمنټ دور په دې وایي چې تر دغه وخته پورې د خلکو سوچ دا و چې چرچ پادري یا ورته ریلیجن وایي یا هولي پرسن هغې به دا فیصله کوي چې ټیک څه دي او غلط څه دي. هغې به دا فیصله کوي چې ښه نو یو خو دې دا کار وکړو که نه چې دې لکه د چرچ یا به ورته موږ مذهبي سټرکچر وایو لکه هغه د ذهن وخوځولو داسې او تا چې کومه خبره وکړه د پاور والا نو لکه دې کې دغه وګوره لکه دا د پاور خبره وه که نه چرچ سره پاور و نو هغه به دا ویل چې یاره داسې چې کوئ نو دا ټیک دي داسې کول چې کوم دی دا بد دي ورګه دا بد دي دا نو چې کله دا وویل شو چې یاره هر انسان د دې اهلیت لري چې ښه او بد شي نو ګوره دا پاور نه دی دا د انډیویجول ته روړلو او داسې اګیلیټیرین ډسټریبیوشن د دې پاور یو حوالې سره وشو که نه چې دا بس په یو ځای کې سنټر نه دو چې په دې به مونږ خبره کوو چې پاور داسې ایکولی یا ډیموکراټیکلی ډسټریبیوټډ نه دی او هغې طرف ته ګوره تا خبره کا او مونږ به هغه باندې ډسکس کوو هم که نه فوکو چې د نالج پاور خبره کوي نو هغه همدغه ده که نه او یا انټونیو ګرامشي چې کله د هیجموني خبره کوي نو هغه هم د دې خبرې لکه مونږ ته دا احساس راکوي چې دا پاور داسې ایکولی ډسټریبیوټډ نه دی. خو دغه دا چې تا وختي د میشل فوکو خبرو کو چې انسان 200 کاله یا 300 کاله د عمر دی نو دا دغه دور شروعات و که نه خو راځو ماغه تا چې خبره کوله چې یاره د مونږ دې وخت کې چې کوم دی نو پوسټ ماډرن ورډ کې یو او دا هغه دی چې یاره لکه یو طرف ته ساینس
بل طرف ته فلسفي ده او دریم ورسره ست آیاتولو لکه ریلیجن کنه ریلیجن او کنه نو عرفان د پوسټ ماډرن ورلد د ماډرن ورلد نه پس مختلف دی ګوره دا لکه مونږ سٹارټ نه شروع کړله فیک نیوز اوس فیک پاور شو چې چا سره پاور دا ټرمپ سره پاور دا نو دغه خبره که غلط هم ده نو رښتیا شوه او هغه رښتیا هم دروغ ویل او نیوز هغه سوال دا چې کوم په خپله کوېسچن کېږي هغه جرنلیست چا سوال وکړو اوس هغه ریل سوال وکړو ریالیټي ده هغه سره سوال هر یوه ریالیټي ریپرزینټ کوي خو چا سره طاقت ته او وایټ هاوس کې ناسته سپین ده هغه سره هغه ریسورسز شته د دنیا ټول نه زیات پاورفل رتبه ده ورسره نو هغه څه چاته وایي څه فیک نو ریالیټي هم فیک شي لکه دا نالج پاور د میشل فوکو فریم ورک ته کیسه ځي خو دا داسې نه ځي اوس دا خبره تاسو ته راځي دا انهوک څنګه شوه نالج پاور څه کله فاونډیشن نه بیله کې بیا دا د طاقتور په لاس کې نالج به انسټرومنټ جوړ شي ماډرنیټي کیم دغه سیزو لکه پاور دا مطلب نه ده میشل فوکو 1960s کې کتابونه شروع کړل نو هغه نه بعد موږ ته پاور پته ولګي پاور همیشه و خو د ماډرنیټي د لاندې پاور فاونډیشنز کلیر وو پاور چا سره خدای یو ډېر لوی ذات و پاور سنټرز معلوم وو که نه بیا فلسفې کې انسان سره طاقت ته انتروپولوژیکل ټول علم انتروپولوژیکل ده بیا ساينس کې پاور څه کوم ده هغه تقسیم ده میټر خو یو آبجیکټ ده خو پاور میتھډ کې او انویسټیګیشن او ډاوټ ریزن کې پروت ده څه ریزنیبل کوېسچن ریز کې انکوایري نو میټر ته خپل ریسپونډ کوي چې زه څوک یم دا ساينس شو ٹھیک ده څه کله ته د سنټرز اپروټ کې ډسټروی کې خو د درې وړو سیزونو جواب موږ سره جوابونه نشته ماډرنیټي جوابونه نه کوي ماډرنیټي سوالونه ریس کوي خدای څوک ده چېرته ده دا د ریلیجن ماډرنیټي همدغه شان میټر څه شی ده دا ساينس سوالونه دي همدغه شان انسان څه شی ده دا ګوره ډیکارټ نه ونسه آی تھنک دیئرفور آی ایم ٹھیک ده سوال ده کنه یا مطلب کوم کانټ دا کیټګوریکل امپیریټیوز کوم دي هغه دا وایي چې انسان مورل لوکس څه شی ده نه پکې کم سیزونه نو دو ټولو خلکو سوالونه ریس کولو د ماډرنیټي د لاندې ولې څه فاونډیشنز کومو هغه کلیر هم خو هغه به ډاوټ د لاندې کلیریټي وا کنه عرفان اسنشلایز کوي شو فیک نیوز د سیز دا هغه کې فاونډیشن غیب شو پوسٹ ماڈرن یا پوسٹ ټروت ورلد کې فاونډیشن باندې بیلیف ختم شو فیک کوم سړی دا کاغه سره طاقت وي هغه ستا ریالیټي چیلنج کوي په داسې ستا دنیا الټ کوي شي لکه په عراق کې ته چې امریکای ته دا وایي چې ته غلط یې نو هغه ویپنز اف ماس ډسټرکشن نیریټیو جوړ کړه فیک دا خو رښتیا څنګه شوه د عراق تباهي د هغو خلکو تباهي چې کوم په عراق کې تباه شو همدغه شان ګوره په اسرائیل کې د ټول ډسټرکشن فیک ده رښتیا پکې څه دي د خلکو جسمونو لوتړې جوړېدن د 40,000 خلک یعنی ډیث رښتیا ده د نور ټول فیک ده څنګه ټوله ډراما ګوره همدغه حماس ته اوس کوم ریزلټ راځي د اسرائیل سپانسر کړو حماس د پوزیشن ته راوستو بیا اوس کوم ډیټیلز راځي چې اسرائیل ته د ټول ډیټیلز پهله نه پته اوس حماس اٹیک کوي اسرائیل د ټول ډسټرکشن حماس نه ده کړی ده کې اسرائیل خپله اسرائیل څه کوم ځایونو کې حماس اٹیک کړي دوی 22 منټو کې هلته رسېدلي وو ټینکونه هم رسېدلي وو جهازونه هم رسېدلي وو که چاته شک نو الکترونیک انتفاضه یو لوی هغه د چینل د دوی اوس بندویم هغه تاسو ریپورټس وګورئ یو ان ریپورټس اوس راځي هغه کې دا وایي چې دا ټول اسرائیل ته مخکې نه پته وه څه بیا پته وه نو حماس یې ولې نه وي سره وغلو حماس سپانسر کړی چا ده ولې چې دا ډسټرکشن ډېر ضروري و لارجر ګریټر اسرائیل دپاره اسرائیل کې یو هنبال ډاکټرین ده چې هغه کې د اسرائیل مرګ هم واضح د اسرائیل سړي مرګ هم جایز ده که هغه د اسرائیل ګریټر پرپس ته سولو کړي ما ته خدا سره لګي چې کانسپیرسي تھیوری ته وضو لګیایو نه خبره دا ده چې پوسټ ټروت ورلد همدغه دا کنه چې هغه طاقتور حلقې چې هغه ماته جواب دی نه دي او ماته دنیا ټاکي ماته د دنیا څخه کوم د جنگونه راولي
ما ته مرګ کور ته راولي او ما ته د هغې پته نه لګي څه ولې ما ته دا جواب هم پته نشته چې ما څه ګناه کړې ده نو ضروري خبره ده چې ما سره اگزسټنګ انفارمیشن زه په هغه بلیف کوم نو خو ځکه خو درته وایي اولډ از ناٹ دیر اینڈ د پریزنټ از all conspiracy theory دا چا جوړه کړي خدا سټرکچر جوړوي خو د دې بچ کېدنې طریقه خو شته ده ته د ریاست پوزیشن ما خلا ته conspiracy theory نه بچې ټیک ده خو ته بیا هغه پوزیشن صرف مخلاصه ته ووایې سیاره دا خلک ټیک دی څه ته ووایې ډیت یعنی په دنیا کې که یو سیز رښتیا ده هغه تکلیف ده د خلکو تکلیف د خلکو ژوند ساده ماز نزي نو هغه ژوند وزیرستان کې یو ده هغه په بلوچستان کې یو ده هغه په فلسطین کې یو ده هغه کشمیر کې یو ده که څوک په ژوند باندې یقین لري او مرګ کنډم کوي بس کنسپیرسی تیری نه کوي نور خو موږ ټول کنسپیرسی تیری د لاندې یو بیا خو لکه دا واضح کا ځکه چې ګوره زموږ مخکینی پوډکاسټ باندې لکه زه خو پوهېږم چې ته څه وې لکه اکیډمیکلي که نه خو لکه لیدونکو اورېدونکو دپاره چې لکه موږ دا ټولې څه خبرې کوو نو دا څه کنسپیرسي تیوري نه ده یا د فلسطین په حوالې سره چې موږ کومه خبره وکړه خو ته دا ویل غواړې چې لکه دا د فیک نیوز فینامنا چې کومه ده نو هغې انسانان فیک دغه کنسپیرسي تیوري ته کینولي دي او زه ته بیا 16% دا بیا یم ولې ډیکارټ ویلو آی تھنک دیرفور آی ایم هغه ته دا ټیسټ کولو چې آیا د مانه ارد ګرد دنیا څه کومه دا فیک ده دا ډراما ده یا دا څه شی ده نو هغه ویلو چې زه شتایم ولې زه سوچ کوم نو د مطلب دنیا ریل ده نن بیا بلکې هغه دغه مطلب بلکې دا چې و که نه چې ما ته دا احساس دی چې زه یم نو ځکه زه یم خو نه هغه احساس نه ویلي فیلینګ نه تھنک که نه سوچ کوم پریګمیټک یعنی ریزن فیلینګ بل شی ده فیلینګ افیکټس دي زه صرف دا یم چې نن یو ځل بیا د ریزن او د فیلینګ دواړو امتزاج پکار ده موږ ته وجه دا ده چې ریزن نه بغیر فیلینګز شي بیا هغه تفریق راولي اوس فیلینګز خو زما فلسطین دپاره مغه دي لکه ما وزیرستان دپاره دي خو ریزن څه ده چونکه وزیرستان ولا ما سره زیات نږدې دي او زما आवाज ور راسي ورته نو ریزن دا ده چې فلسطین نم پهله زه وزیرستان ته आवाज ویچت کوم یا هغه نم پهله زه بلوچستان ته आवाज ویچت کوم ولې زه ورسیدای شم فزیکلی دا ریزنیبل آرګومنټ ده کما ته څوک دوه آپشنز راکي پهله خو دوه آپشن دي نه خو که رام کی چلو نو زه به پهله هغه ته ځان رسم وزیرستان ته ولې چې دا ریزنیبل ده ما دپاره زه هلته ویسروی شم فلسطین کې نشم ویسروی هغسې او نو عرفان د جرنالیزم کې چې خبره کیږي که نه چې ایموشنل پروکسیمیټي سایکولوژیکل پروکسیمیټي او سایکولوژیکل ایموشنل سم ورته ویلی شي چې بعضې واقعې ډېرې لرې وشي خو هغه ایموشنلی موږ ته رانږدې نو موږ ته نه خبر جوړو خو اګین په دې خبره باندې موږ پوهېږو چې دا ایموشنز هم لکه کنسټرکټ کیږي ما دا ویل اوس دا کنسپیرسی تیوري طرف ته لاړې چې ته په ده باندې باور شروع کړې که نه نو ریاست ته زیاته موقع ده ریاست یو کار کوي آستا فزیکل موومنٹ کټ کوي نیشن سټیټ ټول په جوړ په دی د ستا باونډریز رینفورس کی او باونډریز وتړي پریویلیج کلاس سره چې چا سره پاسپورت دی پیسې ټیکټ خسته شي او د چا ای سی ایل باندې نامه نه کنه او څوک هرباب اختیار ته نږدې هغه په ټریولینګ هیڅ پابندي نشته خو کته لغونه आवाज ریس کې نو ته منظور پښتني ته بلوچستان تم نشتلې ته خپل کور تم نشتلې تا ته په چک پوسټونو په لارې کې دا انګريزانو موږ نه ګوره سوره کرخه راخلی وي صرف زموږ فزیکل موومنت وسرونه د پاره نو زه صرف دا ویلم دا فزیکل موومنت ستا وسار کی نو دا ډېر زیات غوره شي څه د ایموشنز په ذریعه باندې ریاست ستا کنټرول کوي فیلینګز د نورو قومونو طرف ته عرفان دا ډسکشن زه غواړم چې لکه فیک نیوز او پوسټ ټروث فینامنا ته یو ځل بیا راولم دو چې دا موږ څه وویل دا د هغې په تسلسل کې وو تا وویل چې لکه کوېسچن ډېر ضروري دی او فیک نیوز فینامنا او پوسټ ټروث فینامنا څه کوي چې هغه کوېسچن ډسکریډټ کوي داسې ده که نه نو آیا د دې وجه خو دا نه ده چې موږ دا د څه کسانو نومونه واخیستل چې دا د ملکونو صدرانو پرایم منسټرانو دې کې د ډېرو کسانو ریکارډ دا دی لکه د مودیم دا ریکارډ دی د ټرمپ هم
ویل کېږي چې دا ریکارډ دی. د بولسونارو راته پته نشته دی، خو د عمران خان هم دا ریکارډ دی چې دوی کله اقتدار کې وو دوی پریس کانفرنس نه دی کړی. جرنالیسټ چې کوم مین سټریم جرنالیسټ دی که نه، دې ته به نه مخکې کېدل. لکه دا داسې ده نو لکه دا د فیک نیوز پوسټ ټروث فینامینا نه چې ورته ګوري که نه، نو لکه دا مونږ څنګه ایکسپلین کولی شو د دې خلکو دا عادتونه. ګوره فیک نیوز بس اخري طرف ته بیا زوم. ګوره فیک نیوز کې ایشو دا ده که نه، چې د سوال مونږ شروع کړی سوال نه. فیک نیوز کې د سوال گنجائش نشته. که ته سوال کې تا به ډسکریډټ کوي یا سړی که څوک هم وي، تا به بېعزته کوي، تا به مجرم کوي، تا به خپل ځان ته ملامت کوي او تا به چپلو ته فټ کوي چې ته هغلته نه بار وځي او خلک در باندې د چپلو هم ګزار وکړي که ته سوال کوې. زه به درته یو کنکریټ اگزامپل درکړم او ډېر ریسنټ، او زه ورته دواړه هغه یو ځای کې خو ته بیا منځ کې ووتلې. پېښور یونیورسټۍ کې یو ډېر ښکلی کانفرنس و په دې NFC ایوارډ باندې، نیشنل فاینانس کمیشن چې کوم دی په دې ایوارډ باندې و. هغې کې ګوره یو پینل ډسکشن و. په پینل ډسکشن کې سیاسي کسان وو، تقریبا د ټولو پارټو. نو هغې ماډریشن چې کوم دی که نه، نو هغه زموږ د پېښور یونیورسټۍ یو کریډیبل پروفیسر کولو چې هغه پروفیسر هم دی، هغه PhD کړې ده، ډېر ښه ځای نه کړې ده او دغه کې یو نوم لري. هغه دغسې د یو سیاسي کس نه، د پارټۍ نوم هم نه اخلم، د هغه هم نه اخلم، بیا به داسې کېږي چې یاره مونږ څه ټارګېټ کوو. هغه ته وایي چې یاره تپوس به د تاسو نه شروع کړم او هغه د دې نه ته نه شروع کوم چې یاره تاسو پارټۍ چې کله حکومت نو جوړ نو په خیبر پښتونخوا باندې دونه قرضه وه. اوس چې ستاسو لکه بیا حکومت کله جوړ شو او ټایم هم پوره شو، نو خرچه دونه ته ورسېده. هغه فاینانس منسټر و، دا خو ووایه که نه. او هغه فاینانس منسټر و، نه خو زه دې د ده جواب ورته څه و، ته یکدم خلکو ته وکتل، وایي دا ستا فکر غلط دی او دا سوال خو تا د سلیم صافي غوندې سوال وکړو. ګوره سوال او دا سوال دی د سلیم صافي غوندې کې وکړو. ګوره یو خو سلیم صافي ډسکریډټ کول، سلیم صافي په دغه ځای ناست نه و که نه، په دغه ځای کې نه و ناست که نه هغه. او بل خدای ورته په جواب کې وایي دا پروفیسر چې دا فګر چې کوم دی ما د فاینانس منسټرۍ نه راخیستی دی او پرون مې راخیستی دی. نو دی وتي چې د هغې دا فګر هم غلط دی. بس دا زه درته فګر وښیم، وی فګر دا دی او د هغې دا فګر هم غلط دی. او بیا ورته وایي چې یاره د صوبایي حکومتونو دا قرضه دا څه دونه مهمه خبره نه. نو تا چې وویل که نه چې کوېسچن ډسکریډټ کول که نه، لکه دا کوم پروفیسر چې کول هغه سره نظریاتي طور به زما هم ډېره ملګرتیا وي یا نه، خو لکه هغه تا ته وایي چې دا ما د فاینانس منسټرۍ نه دا فکر راخیستی، زه ورته یم نو ته ورته چې دا سوال ستا غلط دی، دا فکر دی غلط دی او دا سوال دا داسې وکړو لکه د سلیم صافي. او د انسان ټول علمي سټرګلز کوم دا د سوال نه راوتی ده، د فلسفې لکه پلیټو به څه کولو، سوالونه به کولو که نه، نیګیشن کې به انډرسټینډینګ. ټول مډرنیټي مونږ ذکر وکړو دلته کې دا راوتی دا سوال نه. خلکو مذهب کوېسچن کونې کوشش کولو، مذهب اجازت نه ورکولو، پورا فلسفه دې نه راووته، ساینس پورا په سوال باندې ایگزسټ کوي. نو زه صرف د ملګرو ته دا وایم چې په نن وخت کې چې کم خلک ستاسو سوال ډسکریډټ کوي او تاسو ته جواب نه درکوي او په سوال کې تاسو ډسپلیس کوي، ډسکریډټ کوي صرف نه، تا ته وایي چې ته د هغه غونې ښکارې، ته د دغه غونې ښکارې. مودي خو کیدی شي، ټرمپ کیدی شي، عمران خان کیدی شي، هغه د دو ټولو پلویان کیدی شي، خو دا هغه خلک دي چې د دو په بنیاد باندې د فیک نیوز فینامینا راوتی ده. دا هغه خلک دي چې دا ستا ایگزسټینګ ورلډ نه صرف ډسمنټل کوي، تا ډسکریډټ کوي او د انساني تاریخ څخه کوم تمدن ده. یار دا ډېره ضروري ده، ډېره ضروري ده. خبره داسې ده چې ټیک شوه زه دا وایم، خو لکه داسې نه ده چې د دنیا کې دا 3 کسان داسې دي چې هغې دا فیک نیوز هغه جوړ کړی دی، دا فینامینا داسې ده. نه نو د افغانستان کې څه روان دي، دا خو 3 کسان نه دي، د افغانستان کې پورا ملک داسې خلک واخیستو، خو پاکستان هم همدغسې خلک لګېدلي دي ورپسې. زموږ د لیدونکي اورېدونکي ته دا مطلب وانخلي چې ګینې ګویا زموږ مطلب دا دی چې مودي، ټرمپ او عمران خان
دا درې کسان فیک نیوز نه کار اخلي. دا خلی زموږ د پودکاسټ مقصد ختم شو. او کنه امریکا د دنیا سوره طاقتور ملک دا په دوه وخت ټول امریکای لکه سکوم هغه طبقه دي سکوم پروګرس دي ټرمپ ورته تھریټ تا جړه ته راغلي دي ایزه ټرمپ بیا ګټي په دوه وخت هند د دنیا ټول نه لوی آبادی ده مودي څوک ډیفیټ کوي نشي د منټالیټي دی وجنه دا صرف دوه کسان خو نه دي وګوره پاکستان وګوره زما صوبا د ټولو نه افیکټډ صوبا ده قرضې ریس پر زیاتیږي خلک مړیږي جنگونو کې ایندن جوړیږي څوک ته پوس ولا نشته او چاته لا دا پته نشته دریم ځل د ګټي ولي ګټي ٹھیک ده. افغانستان موږ د لاس نه وبېللو د سوچ د وجې نه هغه خلک په افغانستان ناستي هغوی د افغان پښتنو په تاریخ یقین نه لري په تمدن یقین نه لري په هسټري یقین سراسره کوم د هغوی په کلتور یقین نه لري بیرغ باندې یقین نه لري خو پوره افغانستان په قبضه کې ده. همدغه فینومینا ټولې دنیا ته تھریټ جوړ ده. دا خو درې کسان نه دي دا خو ماته ته وړې وړې دنیاګانې وغیره د پوره دنیا ته په دغه وخت تھریټ کوم ده دا هغه تھریټ ته کوم ته فیک نیوز ویلی شو یا چاته مونږ وویلو پوسټ ماډرن کې ډېر څه رسي نه یم پوسټ ټروت ورډ پوسټ ماډرن نه پوسټ ماډرن کې ډېر ښه څیزونه دي زه ایز ا فریم ورک استعمالوم پوسټ ټروت ورډ هغه پوسټ ټروت کوم په فیکټس یقین نه لري بلکې الټرنیټیو فیکټس روباسي او هغه په بنیاد باندې هغه خلکو ته طاقت تفویض کوي څه کم آلریډي په طاقت کې او علم انفارمیشن ډیټا وسایل د دو په کنټرول کې هغه به ماته فیکټ ښیي چې فیکټ څه شی ده او فیکټ څه ده څه کوم فیکټ سره شته نه. عرفان دلته به پروګرام ختم کړو او ګرانو کتونکو هیله لرو چې ستاسو به نننی پروګرام خوښ شوی وي. زمونږ د دې ټول ډسکشن د عرفان د دې خبرو نه زه چې څو غټ غټ ټکي راواخلم نو هغه دا دي چې فیک نیوز چې کوم دی دا صرف جعلي یا دروغ خبره نه ده دا یو الټرنیټیو ورډ ویو ده یو سوشل ورډ دی او خطرناک په دې دی چې هغه موږ له ایگزسټینګ ورډ هغه خو ډسکریډټ کوي هغه ډسټرای کوي خو د هغې په ځای موږ له څه نوي څیز نه راکوي. نو ما د دې نه مخکې یو پوډکاسټ کې دا خبره کړې وه چې موږ ته ورډ ویو که موږ دې ته په تمه ناست یو چې یاره موږ ته به ریاست موږ دپاره یو ورډ ویو راکوي یا به موږ له یو څو لیډران یا به میډیا موږ له ورډ ویو راکوي نو که هغې موږ له دا راکولې بیا به هغې په موږ باندې اقتدار څنګه کولو. دا د هر انډیویژول دا د هغه فریضه ده او چې هغه به لکه نن سبا ښه ډېر انفارمیشن دي او هغه به د ټول انفارمیشن کې په خپله لټون کوي چې کوم انفارمیشن د هغه د ژوند سره سمون خوري کوم انفارمیشن په استعمال باندې د ژوند ښه کیدی شي د معاشري ژوند ښه کیدی شي او کوم انفارمیشن د ژوند د معاشري پرمختګ رساري نو دغه انفارمیشن که نور مخنیوي نشو کولی کم از کم دا چې خپله ورډ ویو د هغې په بنیاد نه جوړو. اجازت راکوئ د خدای په امان.